بسم الله الرحمن الرحيم. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. مم سین اوحی مسح مطلق دیتا ویلی شی چې په یو ځای باندې مونږ لاس راخ او اصطلاح کې دیتا ویلی شی چې لون لاس په یو ځای یو ځل راخ که مونږ لاس بار بار لوندو او بار بار په یو ځای راخو نه ته بیا مسح نه وي ته غسل وي مسح یو ځلی یعنی یو ځل یو لون لاس په یو ځای راخکل اصطلاح کې دیتا مسح په دې کې به تکرار نه وي کته بیا بیا کې لاس لوندې او بیا بیا په یو ځای راخ کې دا مسح نه تل کارو باسو غسل تر ورسو دا وینځلې مونږ ګورو کرا غلا دې او د سورو کې عجیب او غریب غلطه کوي خلک او دا کی په دې وجه باندې چې مونږ دین د خپلو اصل مصادرونو نه زده کوو د دین اصل مصدر قرآن و سنت دی نو قرآن و سنت خالق ورزیم نسو ائمه مجتهدین خالم نه ورزي بس پلارو لګي زوی ته خو او زوی لګي بیا خپل زوی ته خو دا نه شي روان اکثر خلک دا څنګه چې لاس وینځي مسو کې نه بیا الله سبحانه بیا تاسو وګورئ دا څه شی دوس ان سر د مسه نرستو بیا په لاس باندې راخل دا څه شی که شک بالفرض یا لاس کې وچواله نه خو لاس وینځنه سره پګارو دا عادتی طور یو شی راشي دا دین نه بیا کوشش دا پکار دی چې انسان دین د دین د مراجعو نه او مصادرو نزدکی او د دین په طریقې وږي خپل عادت تر دین نه وي کستاسو عادت کې دا شی نه دال لري کې خپل عادت امام بخاری ته باب دی مسح د سر د ټول نو آیا د ټول سر مسح دا څه شی دی فرض دی او کدا سنت امت پدې متفق دی چې مسح د ټول سر دا مستحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې یو ځل داسې شوی دی چې مسح علی ناصیته ناصیه عربی کې ټکلی دی انسان چې کله دې ځای کې شیپری دی ویختو او هغه باندې د حسن د پاره د جمال ډول لپاره پتندی باندې راخواري کی په ناسیه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم پټول جن کې یو ځل داسې کړی دي چې هغه ناسیه باندې مسح کړل دا مطلب نو چې ناغدل ته کې سټو کېو هغه ناسیه چونکې په تندی باندې وي تندې چې کوم دی سپک برابرۍ نو دیو جنا د ناسیه معنا زمون خلق سپق سره کوي دا مطلب نه دی چې ګې رسول الله صلی الله علیه وسلم وختو مبارک دلته برادو یا ګندغه تندی په وختو باندې لاس کې هو نه د ناسیه برابرې په سر باندې مسح وکړه چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن منه شارح دی نو په دې وجہ دا غي په عمل کې څه راځي انسان پاغه معنی د احکام او تعینون کوي او د قران مجید د تفسیر تعینون کوي قران مجید چې کله فرمایي چې وامسحوا برؤوسکم مسحو کې په خپل سرونو نو آیا استیعاب الراس لازم دی او کنا د سر د سه مسح لازم دی موږ ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو ځل په ناسیه مسح کړی دی دا غینه فرضیت مونږ ته معلوم شو مقدار د فرضیت څه شی دی
د ناسیه مس یعنی یو سپق برابر لن لاس پسر کې خودل پدې باندې ومسحو برؤسکم باندې عمل کی او فرض پدې ساقط کی دومره دا چې یو سړی مستحب سنت عمل کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دایمی عمل د سر استیعاب ده یعنی ټول سر اگر اگیرول په مسح کې دا سنت ده دایمی سنت ده البته که یو سړی د سر سه حساب باندې لون لاس یو سپق برابر کی لازم سپق دیگر تاکہ خودی شي نو مسح ده پوره شي دلته اوس بل بحث بدایي چې د مسح کیفیت وسعي ځان په دې خبره پوهیږي چې د دین دو بنیادونه دي یو دا چې یو سیز څومره حکم ادویم دا چې څنګه حکم یو ته کمیت وي او یو ته کیفیت وي کم او کیف دا دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دا چا صحابي یا دا چا مجتهد وظیفه نه ده دیکھے با خیالی اصول نہ غلط ہے پلانی لکلی پلانی لکلی کم او کیف دواړو کې با د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تزان بسوي علمی خبره وکوي د علماء غلطو کې باندې ورنه مزيخ چې فلانه وي فلانه وي تا خبره نه دي کم او کیف دا شی سمرو کم او په کومه طریقې حکم دې ته وی دین قران مجید چې فرمایي چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا البته مفسرین ټول لګي چې یو د دین کمیت ته او یو د دین کیفیت ته کم او کیف دواړه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پوره شي لہذا نن به د کم او د کیف تپوس مونږ چانه نه کوو او که کوو یې بل فرض دی مطلب دا دی چې مونږ بل څوک د رسالت په مرتبه کې نه علماء نه وشي دا څه موږ ته بشمه معلوم دي هغه بیا مو مخکې کوه ما ته یو مثال شاید یو درس کې درکړی چې موږ ته شیخ مخایا چې پلانی شیخ ویلی موږ مسلمانان یو او موږ په دې هم پویږو چې دا علماء نه زموږ خطاګانی کیږي اسه بدمزگی ما پیدا کوا دین هغه کوم چې د الله رسول کړی دین کیفیت سره او کمیت سره دا پیغمبر ذمہ دار اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه د سر په دې ځای خېری شاته بوتلی دي او بیا استقبال کړل دومره معلومه ده چې لاسه شاته بوتل تر دې چې سټ ته رسول قزال ته رسول قزال هغه کوتاړ دی کوم چې زمونږ د کپره په اخر کې د پاک زینا د سټ نمبر پورته دی ته قزال وایي قاف زال الف لام ترغه لاس رسول او بیا واپس کړ دا کیفیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسه کیفیت دا معلوم شه بس ٹھیک ده د نری چاند نه مچاڼو لاس دل دګیږي دا بوزا بیا واپس را ولا تاسو نه پوری شي دي اوس کتابونه بدای لګي چې کله یو سړی د سر بس کی دی بلاس لواندې کې نو دا څه به کی دا څنګه چمالي ولي موږ ته پوس کو جی بھائی ٹھیک ده دا کیفیت ته ہے ته دې کیفیت دلیل زمون ګناه دارې چې موږ د علم ته پوس علمی انداز کې چې دا خو کیفیت ته خیر راځي چې دا څه وکړه په زما چې کوم رسول نه آیا دا غیر رسول نه د کیفیت معلوم ده تو که معلوم وي نو سند به معلوم وي سره معلوم شي نه بیا موږ دا غیر تحقیق وجای سند صحیح ده که صحیح نه او چې کله اسناد نشته ده او محض یو فقیر آیدا موږ ډېر په ادب سره دا وایي چې جناب دا کیفیت ده او دا کیفیت د رسول الله ذمہ داری ده نه کېستا په دې وجه موږ دې کې اطاعت نه کوو غلط چې لاس بدا سے کې دا ګوته بدلته کېږي بیا بدل تا باندې لګي چې واپس یې ګرځي لاسه بوله لګي بیا دا ګوته بواخلې دا یو ښه طریقه موږ دا نه وایو چې طریقه خنه خدا دین دې کې دین نه ده کیفیت د دین شو چې دین کیفیت څنګه دا د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت ول او چې نه ثابت نه دې اطاعت نشته خدا سر مسبوی بشک د حدیث په کتابونو کې د 60 د مسح ذکر نشته
البتہ علماء احناف د دې خبره نه استدلال کوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قزال پورې ورسید نو پای کې 60 راغی 60 رقبه وي 60 وي رقبه بیا باندې خو عجیب عجیب حرکتونه کوي یو سره د خپل مسلک د تایید لپاره د قران نه یا د سنت د دلیل تلاش کی دا صاحب نه ده پوری ده فقہی مسالکو کې دا پکار خو دروغ دی نه وي یو سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه دا غلط جوړ شي چې د 60 مسح مستحب ده احناف باندې تو دلیل لای چې مسح الرقبه امان من الغل د 60 مسح دا د غلنا اغلال کم چې جهنميانو ته دا غینا د بچ کېدو ذریعہ ده دا حدیث کو موضوع ہے په موضوع حدیث باندې حکم نه ثابت دي موضوع حدیث باندې حکم نه ثابت ته دې په تایید کې مولا عبدالحی لکنوی رحم الله او رساله لیکل لیکن دا غیر رساله کې دلیل نشته دلیل څه دی دلیل قران ته وای دلیل سنت ته وای دلیل اجماع صحابه کرامو ته وای او دلیل د امام هغه قیاس ته وای چې هغه د اصول ثلاثه نه مخالف نه پدې دلایل کې بګیو پلانې وای د فلانی او فلانی د قول ویلو نه یو شی مستحب نه ثابت نشي جوړل احکام خمسه یعنی فرض واجب سنت مستحب او مباح د دې لپاره شرعي دلیل پکار حسامی کی وتا سوې حسامی دارنګ شاشی وغیرہ کې دا مسله شته چې د احکام خمسه لپاره شرعي دلیل پکار دی په یو څه شرعي دلیل نشته نه خپ آرام داغه نوزه فتنه باندې جوړه دا به فتنه یوس چې ته په دې لیکل شروع کې چې دا احناف چې کوم دی مبتدعين دي او دا بدعت کوي دا مرګ څنګه نه کوي د علم خبره وکړي چې بای په یو څه دلیل نشته بس پرې ده اوس مسح د سر د ټول قران خدا فرمایي چې وامسحوا برؤوسکم او تاسو ویلې دی اصول کې واقف ومه چې الامر للوجوب عمومي طور امر د وجوب د پاره دلته دا سوال راځي چې آیا دا امر واجب دی یعنی آیا د ټول سر استیعاب دا واجب دی دا لازم دی بظاهر خدا سے ښکاری لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عمل چې مسح علی ناصیته موږ ته وضاحت وکړه چې نه امر د وجوب د پاره نه دی کټول سر راګرول لازم وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با چرته کې د سر پسلوره مې سبا نه مسح نه کول دا دلیل دی چې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وامسحوا برؤوسکم موږ ته تعین وکړه چې مسح کې استیعاب د سر لازم نه دی البته مسح فرض ده دا فرض مقدار موږ ته په خپل عمل کې وخو چې هغه د سر سلوره مې صدا چې هغه ته موږ ویل مسح علی ناصیتی او سوال لاره ها وقال ابن المسیب عبداللہ ابن مسیب فرمائی چې المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها پدې باب کې سړی او ښځه یو شان دي ویخته دوه قسمه یو د نارینه ویخته چې هغه واړی مختصری سر باندې یا ګیره کې هغه د زنانا د زلف په بیان نه پدې وجہ د دواړو ویختو حکم یک فرق یو سړی چې کله داغه ویختري بل فرض وګدو ویختري او هغه کې کم سم والدی بل فرض ادبانه غسل لازم شو نو سړی و کم سه سپړي کې ونه سپړي به ولې د سړی وظیفه ده نه چې دې کم سه وې نه الله البته یو زنانه کایت لامل ضرورت پیښ شو آیا پاره باندې د کمسوس پړدل شته نه ولې وجه دا چې زنانه ته بل فرض هر وخت لامل ضرورت پیږي فرض او هر وخت هغه کم سه سپړي خدا عسر دې کړای عسر
دا تکلیف ده. په دې وجنا شری له سره پاګه دغه پابندي او زنانا چې کله مونږ وایو دا سړی په شان ده نو څه مطلب چې دا به ټول وېختو کم چې ځوړن دي نو دا استیاب هم دی په مسکه نه صرف اکم چې په سر باندې دی دا غي استیاب دی د ځوړن د وېختو د خزي استیاب په مسکه کې نشته استیاب من راګي راول دا دې چې دلته کې وایي چې المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها ابن مسیب خود نه لیدل لګا امام بخاری او عبد الله بن مسیب په میانس کې هو بونم بعید ته تعلیق وای تو حواله ورغلا مونږ کار راغو چې مونږ وایو تاسو زې معلومي نو ابن ابي شيبه خپل مصنف کې داسیز سند سرا موصول لیکل ہے دای کې کوم روایت ته مصنف کې لمبنی جل کے روایت نمبر 242 صفحات جلدول صفحہ 317 کے باب دے فی المرأة 23 کیفا تمسح رأسها زنانہ وخپل سر سنگ مسکی حدثنا وکی عن سفیان عن عبد الکریم عن سعید بن المسیب اسناد اور لوگ وکیل سفیان نے نقل کی یغد عبد الکریم نہ سعید بن مسیب نہ سعید بن مسیب بویل چ المرأة والرجل فی مسح الرأس سواء سڑے او خدا د سر په مسح کې یو بر دا اطاعت اس فرمان برداری دا یعنی څه دلیل نشته پدې کې چې دواړو د سر مسح د جدا جدا پدې وجہ وامسحوا برؤوسکم څنګه چې نارینه داغه مخاطب دي نو دارنګ زنانه هم داغه مخاطب دي او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نارینه او رسولو نو دارنګ د زنانه هم رسول کله چې هغه مسح علی ناسیته مدخل د پاره هم فرض دی چې هغه د خپل سر په سلومه سبانه مسو کی دا فرض او کنه استیاب کوي نو څنګه چې نارینه استیاب کوي مستحب دي نو زنانه د پاره هم د سر استیاب مستحب دی الا المسترسل وقت چې کوم دي داغي استیاب مستحب نه ده شاید مسله واضح شي وسئل مالك ايجزئ ان يمسح بعض الراس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وسئل مالك نام تعلیقا ذکر دی تعلیقا نام مطلب چې امام بخاری خو امام مالک نه لیدل نو دی وی تپوس وکړی شو د امام مالک نه پر امام مالک رحمہ اللہ دا قول امام ابن خزیمہ لکل ریخ پل صحیح کی جلدول او حدیث نمبر 157 صفحہ 81 باب 122 باب مسح جميع الرأس في الوضوء مسح د ټول سر پاودس کی روایت 157 اخبرنا ابو طاهر اخبرنا ابو بکر اخبرنا محمد بن رافع اخبرنا اسحاق بن عیسیٰ اسحاق بن عیسیٰ وی سألت مالکا مال امام مالک نے تپوسو عن الرجل مسح مقدم راسه في الوضوء ايجزيه ذلك مالک نے میں تپوسو کہ یو سړی دی هغه د سر مخکنه ایسا پاودس کې مسح کړی دا جائز دی فقال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني هغه چې کوم ته راوي خیالي کنه کہ فاحتج بحدیث عبد الله بن زید دا عبد الله بن زید مازنی روایت سویا عبد الله بن زید المازنی رضی اللہ عنہ قال مسح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته الى قفاه قفا او قذال یوسف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د خپل سر مسح وکړه په اوس کې
من ناسیته داغه د ټیکلی نه واخلې الا قفاهو تقبل اخره ثم رد يديه الى ناسیته وبيخبل لاسونه واپس راوستل خپل ناسیه تا ومسح راسه كله خپل ټول سره مسح. امام بخاری رحم الله چې کوم سهیل مالکون وی هغه تفصیل دلته کې امام ابن خزیمه بل صحیح کې جل 181 کې لیکل چې ايجزو اي يمسح بعض الراس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد هغه استدلال وکړ د عبد الله بن زید د روایت او د عبد الله بن زید روایت تاولید چې کې د ټول سر د ټول سره ته مونږ فرض نه وایو دومره چې سنت دادی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دایمي عمل باندې عمل وکړي شي. لکه مثال ته زبل لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې موږ چې کړل نه پې کې سلوړ تکبیره شته او پنځه تکبیره شته به کې نشته شته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دایمي عمل کم یو ده سلوړ کې پنځه نه سلوړ حرمینو کې دائمی عمل کم ده سلو انت خلق په جماعت کې جنازه کوي کنه کوي ها دا مسلمان په پلی دی نه جماعت ته ورغی ګناه ده ها اصل کې خپل فقہ باندې پوهه پکاري احناف دیته چې مکروه تنزیهی یا تحریمی وای نه غي وسره یو قید لګي لتلویث المیت لتلویث المسجد یو سره چا کې پوي نه په تلویث لفظ پويږي تلویث ګنده کې دوی او جماعت علاوه ګنده کېږي چې د مړې دومره زخمی وي چې دا غنه وینه کوي دا عام مړ نه دی تا یو مړې په بکسه کې جوړل دي عام طور سره بکسه دي تلویث خطر شته اوس خامخان خري بس نه دی جوړ کړ کله یې جماعت نه دلته کې مرګه دا یو جماعت نه ده مسجد حرام جماعت نه ده هغه چې مسجد حرام جماعت نه بیا هر جماعت دنیا کې جماعت نشته ها یہ سب نشته دا وس خپل شی د پاسه کول دي هغه طریقه نه وصال حدیث زیادہ داږي چې کم ده جنازې موږ کې نه پینځه تکبیره وکړي هغه ولې پینځه کړ وصال اوروږي ها جهرم غلط کړي غلط پدېږي چې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ جهر سره وکړه فاتحه ولستا او بیا فرمایل لتعلموا انها سنت دا ما دې لپاره وکړه چې تاسو پوه شئ چې دا سنت هرته محدثین لګي څه شی سنت آیا جهر سنت ہے او فاتحه سنت تو دی بګي خپل مفهوم اغسته چې نه جهر سنت څنګه دا واستاف فهم دی دا د خلق فهم دی ته صحابه کرام فهم دا خو نه دی صحابه کرام فهم فاتحه لوستل سنت دا غلطی دلته کې جوړ شي او دا مسله جوړ شي بس ته چړاول وای ته یو داس کوم تاسو ما ویلو ینه سنت کوي سنت په نظر وي ته چړاول په نظر نه چې دا سړی په دې خپګيږي راځه دا په مخ یو کې کافر شي لیکن سړی سنت تسپکو ګورې دې مسلمان باندې کی دا رویه غلطه دا څنګه ګڼ څه زونه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي مثلا نجاشی رضی الله تعالی عنہ وفات شوه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جنازه کړی دا او غایبانه کړ لیکن دا پټول جون کې هغه د یو سړي جنازه غایبانه کړ او د لري سو کار سره چې کم دې سوګري دی غایبانه جنازه کوي اگر اسې یعنی یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو ځل کړی دی تاسو لر وخت په شام کې په مصر کې په نور بشمیر علاقو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مګری وفات شي کنه وفات شي هغه بر وخت خبر شوی دی کنه خبر شي او سیوا د نجاشی نه هغه بل چا جنازه کړی دا نه وسولې دا جنازه کړی دا هغه لکه ابن قیم وګوره زاد المعاد کې هغه دا وایي
چې نجاشي کم ځای مړ شو نو الته څوک مسلمانان نو چې داغه جنازه کړي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیبانه جنازه او زموږ د علاقې مولیان دروغ وایي دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه جنازه او خودل شو تمیز پردې لری کړې شو نه هغه جنازه شروع ګټه م لګوي دین په باب کې الله له جواب ورکړي ته قبر کا منی او دا الله سره مخامخ کېدل منی دین په باب کې دروغ مو وایا دا ګټه مو وایا که ستاسو مذهب مخالف کو موافقي صحیح خبره دا نادرست خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشی قبر نو ښکار شي نو ورته هغه لاش ښکار شي بلکې وجه د کوا چې الته کې څوک مسلمان نو چې دا جنازه کړي دغه طریقې ته وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو ځل د سر 1/4 سکړه ده مته کې یو ځل وکړه خبره ختم عملی دایمی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره استیاب الراس مونږ چې فرض شو د اوقات تعین لپاره الله خپل رسول جبرائیل علیہ السلام راولې کړ ادوار ورځ کې د موز اول او اخر ټیمونه وخو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دایمي عمل سو اولنی وخت یعنی هر موز اولنی وخت کې کوي زموږ د اثر د ماقام اول وخت کې کوي انو ټول له جوټي ورکړي یعنی دین په نقطه نظر کې وګوره هر یو موز اولنی وخت کې کوي دایمي سنت ده موږ نه وایو چې بدعت ده کوم چې دایمي سنت یا دایمي سنت ولا ترجیح ورکړي دا طریقه ده دوه خبره واضح شوه یو خبره را شوه چې مسح د ټول سر فرض نه ده مسح 1/4 فرض بل خبره ده چې دایمي سنت د ټول سر مسح البته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول جون کې یو ځل د ناسیه مسح کړی دا لہذا فرض مقدار معلوم شو گنجائش معلوم شو یو ځل لسړیو کی بس حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى عبد الله بن زيد ته دا نکو د عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا دیتا لطف وی ته چې چانه سکار اخلي نو داغه نه په انداز کې کار وا زموږ د خلکو طریقه دا چې واستانه کار مخلي خپل مشروطي هم دروانه کوي شاګرد به استاد نه फायदा اخلي نو خیال یې دی چې استاد فرض ان خپل سفریزه نه تسلیمي چې زمام سفر است خو اخلاق سره پیش راتل په خو الفاظو کې تعبیر کول په خطرې سوال کول دا طالب علم ذمہ داری ده چې په دې هم نه پويږي نه بیا وکړل خرابي اوس زمونږ علمیه ده موږ ته استادان ویل چې استاد تاسو دانی شو ویل چې زما دا احترام وکړه دا احترام په پلار مور خو موږ چې سکول ته تلو یا مدرسې درلو نو پلار مور ویل چې د استاد سره احترام چې استاد له بلړو نه غواړي د پلار مور احترام کار ورته ده الګ چې دا کور نه پلار مور ورته سوې کې پلاني استاد رضا چلو وګره نو دا هدا څه وسره نو وسال ته چې لړشي نه ورته جنت ماو کې ها پاو کې نه پلان له څه فرق درا ورک پلان پکې څه نشته سمره لوی ظلم نه هر څه مور لور پکې مور ټیک دا ضروری ده لیکن زمونږه د غلطو نه روک ټوک کوونکې او زمونږه اصل مربي خپل ده نه کې مور د بچي هغه تربيت نشي کولای او هغه ذمہ داري نشي پورا کولای کوم چې پلار دی دا مشرقیت ته څنګه غایب شي وکړي چې موږ له مور ډېر فرمان برداري مې څنګه مور له څوک منی نه هڅه خبرې تر خپل پورې لګي او حدیث په بنیاد به پوښښ مې دا حدیث دا چرته نشته په حدیث کې چې الجنت تحت اقدام الامهات اني تاریخ حدیث دارې چې یو صحابي دی هغه وایي چې یا رسول الله کتبتو فی غزوه کذا وکذا
زمانم په فلان کې غزا کې لیکل شوی دی او سا غزا شروع ده خود کور کې زما مور بیمار ده څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي ته هغه خدمت وکړه جنتو کا تحت قدمیها تا جنت دا غیر خپل موږ دا نه قاعده کلیه جوړه چې الجنتو تحت اقدام الامه قاعده کلیه ونه دا ته وسونه نه کوي خلک یو مور بیل ما دی بل فرض مشرک دی اپ خپل جنت دین دا دا غیر خپل کې وسه جنت لانجه جوړ کړل بس حدیث خلق د حدیث په خپل چوکاټ کې وګورل به اعتراض نه پیدا کی خدا غیله یو عجیب رنگ ور کې بس لانجه جوړي د حدیث مقصد څه کوم دی هغه د پلار مور اطاعت فرمان برداری ده او دای جائز خدمت ده الله دې نه کوي کوي کافر او مشرک هم وي او د زوی دا حق نه دی چې داغي مخالفت په دنیاوی امور کې د پلار او د مور اطاعت زموږ کار الټه دی موږ په دنیایي سوزونو کې د پلار مور نه بنو او په دین کې داغي بنو کار زموږ الټه دی یو مضمون راغله او ذکر دی روس باندې حمله کړو و دی افغانستان په دې دغه کې وکړو اسرائیل دغه بیان راغله اخبار تاسو سیاف په جنت په افغانانو ټول لګټه کېږي سیاف چې سیاف ما سره نکاح کول غواړي نه تاسو سره واده کوم او دغه وجه هغه داخلي واغی چې زمونږ په دین کې سړی هغه ته دغه ګیره يهودا هغه ویل چې زمونږ دین کې سړی هغه ته دغه غټه ګیره دا باندې کاغه سره سیاف هغه جواب ورنکړ هغه اخبار ډېر مونږ مالان سره خمو یعنی اهله چې دغه فطرت نه مسخ شوی اگر هغه يهود وي هغه تم د خپل دین اهمیت معلومي زمونږ دین هغه څه شی جوړ شوی خپل طبیعت مطابق خبري پلار مور دای خدمت لازم ده البته قران دا فرمایي چې وین جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما پلار مور پتا کوشش کړي چې تا مشرکان کی نه داغي اطاعت بنئ هو صاحبهما بل خلینه وای سوې صاحبهما فی الدنیا معروفا په دنیا کې وایي سره خیر کې او زموږ دا ولټه هیڅ مشرک رزق او سره داسې کوم کدا ته چاہیے چې مشرک ته وسره داسې کوم دنیا کې واغی ته خیر رسې البته د دین په معاملې کې وا تا دا غین لار جدای قران موږ له دا برابر دا بدماله خلق دی قران پرانا کې اې کې تعویل کی او د مور چې کوم دی بدعته وشورو هغه ده مور موري کا کافر دا او کا مشرک دا پیسې زمونږ هیڅ نشته دا رب بنده دی کله جنت ته بوځي او که جهنم ته بوځي دا کې زمونږ څه نه خطر زمونږ ذمہ داری دا غي جائز خدمت دا صحابي دې تپوس کوي فافرغها راوی ته سوې اتستتیو ان ترینی دا موږ ته الطاف دیته وي تپوس ته کې نرمه سره چیرې ټیم به تاسو سره یو وخت تپوس نو بس ٹھیک نه ټیم بسړې درکې یا خبرو دا خلق دا فرض دي رسول دین ورزي او دا فرض دي دا چې دا بلا خامخا بیانې دا په ذمہ فرض نشته اټول فرض د عالم غریب په ذمہ باندې چې دیم د ګناه خلاص کړي دین یې زګړه مزه ګناګار شه دا الطاف ده دا الطاف استدلال التدا حافظ ابن حجر کړه اسقلانی چې دا الطاف ده شاګرد نرمی ده ادب سره استاد نه تاسو چاہے تاسو کول شي داسي اتستتی وایا کول شي تاسو ان ترینی کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه اوس دا نه وای چې آیا تماته د اودس طریقه خولش ولې په دنیا کې هغه ذات چې دا هر قول او فعل حجت ده هغه رسول الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سوا
اغا کان وقافن اغا وقاف ہوئی چې الله وسویل د باغ شانته یو سړی چې کله حج کوي یا عمره کوي او د سعی کوي کوم ځای نه شروع کوي قرآن وایا ول ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه سدي دا الله دین دنو نه حدیث کا سره دي ابدؤوا بما بدا به الله تعالی شروع دا دینو کې پکم چې الله شروع کړ رسول الله چا حکم منی هغه وقاف ده عند احکام الله تعالی او داس کې مبارک قرآن مجید الله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دا فرض طریقه سره سنت طریقه سره مخوینل بیا تر څنګه لاس وینځل دا ولې ترتیب ده چې لاس اول وینځي تر دې پورې تر دې ولې نه وینځي که تر دې وینځي دا به قرآن اتباع نه وي ځان په خبره پوهیږي چې د رسول الله دراتلو مقصد د قرآن موازی دین جوړول نه دی بلکې د قرآن مطابقت کې دین دی چې کله لاس یې وینځل تر دې پورې تر دې ولې نه وینځل تر دې دې د پاره وینځي دا اعلی جدا پاک اول اعلی پاکول والی په دې لاس باندې باندې اوس په مخ باندې او بازي په لاس باندې نه اول لاس په تر دې وینځل دې د پاره پکار په بیا دا ترتیب یې ولې کړل دي ترتیب په دې چې قران کې ترتیب ده او پته په حدیث پوښ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قران مجید کې نبی ویلي دي مخ کې او رسول اور پسې رسول ویلي حکم دعا چې پیغمبر صحابي ته خي آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت او صحابي دای په دای او رسولک الذی ارسلت وې دا ورته ولې بدلی هغه د قران موافق نه ذهن بزان لدا جوړوي چې توافق وکوي قران مجید سره دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عمل موافقت کوي قران مجید دا یو ډېر ښه علم دی او کاش چې په دې سره پوهیږم او سوچ کې هم راځي چې د قران څخه حکم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تشریح او وضاحت سره په دې ځکه تاسو کې چې آیا تاسو کولې شئ چې انتر یعنی کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا او رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اودس کو فقال عبد الله ابن زید ناغو فرمایل نام او فدعا بماء وبرو صحابي چې وبرو وخت نه دلیل د دې شو چې چانه وبغختل دا اودس د پاره ګناه نشته کراهت ته جایه تنزیه تنزیه دا مطلب د چا طبيعت اغلی جانا زما زوی دې د وبور اورلو نه نه چاته وایم زما حق دی چې خپل دوی ته وایم چې وبور اورلو البته بل چا باندې زما وس نشته تنزیه دا مطلب چې طبيعت نه اخلي د بعض خلکو لیکن شرعنا حرام نه فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين وبرغختي نو پخپل لاسونه واچولې او راواچولې افراغ نه دوی ته یو لوخه څنګهن کې او داغه نو برات ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا راتوی کې په مونږ باندې برداشت افراغ منه دا سه دا خپل رحمت خپل را ټټول مونږ ته په مونږ باندې صبر راتوي دا خپل لاسونه وینځل دوزلیخ مخ کې تا مسله ویل دا چې اودس یو ظلم کې دی شي دو ظلم کې دی شي درې ظلم کې دی شي او دې کې لابل طریقه مور چې بعض اندامونه بدل او بعض درې دې ته سنت جوازي وایي سنت جوازي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د همیشه عمل سره درې ظلم وینځل همیشه عمل بدلږي البته یو سړي یو ځل اندام وینځو خیر وکړه دا کله کله ضرورت پیږي او بلګي دي ته پاره درې ځل نشي وینځلې ایو ځل پیوندل شي سنت موجود ده دغه فائدہ ده په جوازي سنتونو کې دای چې دا بستا مشکل حل دی لیکن نور او بشتره مطلب دا ته په درې ځل نشي وینځلې دو ځل پیوندل شي او داس کی کې ونه کی یا ورفا تاسو ټایم لګ دی
او شیخانو په شان اودس ته کې پاریو باندې لس منټه دی رہے بیا خدا چې یو ځل وینځم یو هلته فرض مقدار دی هغه فرض مقدار یو ځل وینځم کامل سنت سری درې ځل وینځم دا صحابي چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کوي پرستو بخی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس داس په دلیل نه کړه ته وایي صحابي دروغ وایي خلق داوي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه پټه وو او دا پټي د پاره هغه سپیس ساتل نو ځای ته پوسو کو چې دا سپیس ولې ساتل دی ناغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د پټي د پاره سپیس ساتل جایز نو خلک وایي کذبا ابو هريره دروغ وایي ان لله وانا الیه راجعون دا عجیبه خلک دی روافض ټول ابو هريره کذاب دا یو وجه دا روایت ما جوړ تاسو خو اتی غوټیو دی تاسو څه پته چې خلک صحابه ته په کم نظر ګوري څورته وي پیسې اتل د ضرورت لپاره جایز دي کنه جایز تسبیح کار جایز دی کنه جایز دا ودمره جایز نه سمجه دا څنګه فطری تو ورته د سپی خلاف ملک په مخګړ دی الله نړیر پوهه قران مجید څه ویلي په سورۃ المائده کې د سپی ښکار ته جایز ویل کنه جایز ودمره مخالفت مګل باندې کم صدای ہوئے کتے نه دي نبی صلی الله علیه وسلم هغه مړ کول نو یعنی کوم سپی داسې چې اسی کوزه کې پروت دی هغه نه معاشره پاکه اکه اوس په داسې چې تا ښکار د پاره ساتل خپل څوکۍ د پاره ساتل بعض روایتونو کې اجمال او تفصیل راشي نو خلکو له چل نور دی هدايه د کم کور کې سپیګنال د بیا ملائک نه راځي دا روایت لک پس منظر وره پته بوله پس منظر دا چې جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړي سبا وزراتم سبا رانه دی بلکې اتل سره درانه اتل سره پس تراغه نو تپوسه ته وګو هم بار ملوش نو یې فرمایل مونږ هغه کور ته نه ځي پای کې سپي څه مطلب دی چې بل ملک باندې دي یې ټول ملائک نه دي یو نه دي دا اعمال چې کم ملائک لګي دی بځي کې باندې حدیث چې خلک ګوري دا حدیث ایله ټول پس منظر وګوري یعنی جبرائیل علیہ السلام هغه ځای ته نزي چلته کې سپم کل ملائک څنګه راځي انا هم غزان مراد دلته زمونږ سپو سره دښمنی شروع دا دلیل بغوړي چې دلیل د رحمت فرشتو يهود چې دا مخالفت کوله من کان عدو لجبريل په دې وجه کو چې هغه داونه امر واستل اصل دا چې حدیث مونږ په خپل پس منظر کې نه ګورو حدیث موږ پس منظر کې ګورو مشکلات ختم شي دا مطلب نه چې ټول کور د کله د سپونه ډکو خدا کوم چې موږ سره دښمنی شروع کړه دا درس نه ده باندې خلکو کار بل نه کنه پیسه دی او سپیس سره یو څه دی بل څه دا جایز حابي هونه راځي وای هر یو څه کې اعتدال فن دی نو سپیک دغه مقاصد د پاره کوم چې مونږ ویل دی او سپی ذکر قران مجید هم کوي وقلبهم باسطن ذرائه بالوصيد دا دمر وی ګناونه اولیاء الله سره سپیس کوي دا چې کله یو څه بحث کوي نو قران کې وګوره حدیث کې وګوره نصوص ټول جمع کړي مطلب یو اعتدال واره لار ته ورسي زمونږ بس یو شی په مخه وو بیا د ټول کفر ښکاری سره مونږ ته ناراضي پلاس د دې وجه نه مونږ د افراد او تفرید شکار شو بیا دا نه پکار دی سره د یو سیس په باره کې ټول نصوص جمع کی او دا غي نه زموږ یو وصف دی قران هغه لیکلی او بار بار خیمه سه یقول الصفاء کې لیکلی وکذالک جعلناکم امه وسط تاسو الله یو معتدل امت جوړ کړی معتدل هغه چې هغه افراط او تفرید نه پاک افراط تفرید مګر یو شی کته د مرتبه نه سیوا کې نه ګناه ده او کله مرتبه نه کمه
गुनाह दा रसूल अल्लाह सल्लम सहाबी चे कम दे अफरग अला यदैहि फगसल मर्रतैन थुम्मा मज़मज़ा वस्तनसरा सलासन बे मज़मज़ा और इस्तिंसार को दरेजर मज़मज़े हुए दे पसे उबत यो न वे इस्तिंशाक यो ने दे पदे वस्तनसरा तो ये यो पहले जिक्र करे बल पे इने मज़मज़े मोकला उबेत वेकले अब इस्तिंसार मोको पूजा के उबवाचो ले बेत वेकले ये इब्तिदा और डबल इंतहा उदावली दे पदे वजह को चिदाय द्रे वाला दयो बूट नकड़ो तास तम वेलु मक्के कि कयो सड़े ओबो वागसे लेकोंदे केते उगुटी अब्या सस्ते मोदोगी ब्या पदे अंदर अड़की सबाने फलोगी सबाने पोदो ब्या पदे अंदर पसखलो पसपोद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मुंगा दा हम कोलिशु कि द खुले दा पारा जुदा द्रेजलो बरावा खलू और द पोजे दा पारा जुदा द्रेजलो बरावा दाईमी सुन्नत दा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम कल कल अदा से हम कड़ी दी चाहे यो चुंग डक्कड़ दे और दागे ने अवल मजमजा कड़ी दा और चिके में बाकी पाती दागे ने इस्तिंशाक कर दे पदरेम दले बिल चुंग डक्कड़ दे तो दागे ने मजमजोम कड़ी दा और बाकी ने इस्तिंशाक कर दे तो पुलंबी जल के मुंगल पगारी की पग चुंगा वो और पदरेम के पगारी की द्री चुंगा वो तो जायज दी तो कहता नबी सल्लम अमल ते सोक नाजायज हुई आप अखबर नाजायज ही पैगंबर अमल नाजायज नहीं तो दायमी सुन्नत दगरे दायमी सुन्नत पसी खलक जीविया तो दे पोए मकसद दाई चिकस्ता मख के उसड़े दासियों की न तो ओगुना मस रखा हो जानला चिरे ऐसे चलो नशना कर नशना ना होते बेखबर थुम्मा गसल वजहु सलासन थुम्मा गसल यदैहि बेखपल मुख विंजल रेजला और लासुने विंजल मर्रतैन इलल मिरफकैन द्वद वजले इलल मिरफकैन तरसंगलो पूरे इलल मिरफकैन चिकल मुंगवायु न पदे इलल मिरफकैन के मिरफकैन बदाखिली के दाखिल बने ना मुगैया रखना का गैरा दाड़े मख के न छोड़ो दे वो मागा जमाने के मु खुदम रवा चिदा मुतकल्लिमी न देला दारवान शगल वर्गले रकम दे लेकिन सड़े पदे बानी पूरी लगे सड़े था तो हुई फनज़रतुन इला मैसरा सा पचा करज दे अतो अर्थ हुए जमात आते इंतजार तर मैसरा तो खुदा मैसरा चिकम दे उसर पयुसर के दाखिल ले कने दाखिल मैसरा पौसर के दाखिल ले गाया मुगैया के दाखिल लगे खारिज असल के दारा चे कल मुंगा आयो खबर को यो सड़े रावई मां कुरान मजीद पुलुस कुरान में याद को मिन अव्वलिही इला आखिरिही मुदा आखिर बा पदे की शामिली का नबार हुई थी कारा खबर दारा चे कल मुंगा यो कलाम को ना कलाम के दागे दलील वी चे दा पके दाखिल ले और दा पके दाखिल न उसके मुंगा दा पाए के न वर दाखिल हूं न फनज़रतुन इला मैसरा की मैसरा और उसर द्वारा भी शामिल थी ब्या भाई उसरे अगर हम मुतालबा संग को खदारा चे दे के तासु दो कशाफ खबर और साहिब कशाफ तो हम मुतजली देगा ना हम तेरा अकीदे खबर न देखो मुंग तेरा अकीदे खबर न देखो मुंग तेरा बलागत खबर तो बलागत को इमाम देगा कहता है कि इमाम ने गणे दे बलागत इमाम ने बलागत के बदे दकी दे सो दा 610 सफा दे दो डेली की जल्दवल की थुम्मा इला तुफीदु मानल गायत मुतलकन इलल मिरफकैन के इला चिकम ने दा मुतलकन माना द गायत इफादती फामा दुखुलुहा फिल हुक्म व खुरूजुहा फअमरुन यदूरु मअ दलील गाया को गया के दाखिल नहीं तो दा अमर दलील सर येने पागे इबारत के दन्न दलील भी करीनी दाए करीनी पर बुनियाद बाने मुंगा दावेलिशु चे गाया प मुगैया के दाखिल न कहे जो मुंगा वायु के सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल समाना
پورا کې تاسو شپې روزه تر څه پورې تر شپې طاقتو پورې تو دا لیل چې کوم دی دا مغیا کې داخل ده کته داخله ده بیا هو مطلب دا چې ستا باندې روزه ما ته راځي نه ته دې خبره مطلب دا دی چې کله مونږ یو قول کو نو پای قول کې دن نه دا قرینه موجودي چې دا دې وخت کې ز خارج کم او کدی وخت کې داخل فمما فيه دلیل علی الخروج نو باز هغه چې پای کې دلیل د خروج وی لکه فنظرتن الی میسره لان الاعصار عله الانذار اعصار یعنی مشکلات دا علت د انذار وبوجود المیسره تزول العله چې کله انسان ته سانتیا راشي نو علت به ختم شي په دې وجه باندې مونږ وایو دلته کې دا پای کې داخل ده ولو نه داخل ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في كلتا الحالتين معسرا ومؤثرا موسرا کہ بالفرض میسرہ پدے کے داخل ہوئے نو بیا با دا سڑے کہ معسر او کہ موسر ہو بیا با په هر صورت کې مونږ وخت وكذلك ثم اتم الصيام الى الليل لو دخل الليل لوجب الوصال کشپه مونږ بالفرض کو مغیا کې داخلو نو بیا خو وصال لازم شو وصال معنی مسلسل روزی نیول چې پای کې روزه ماتول نه ومما فيه دليل الدخول قولك حفظت القرآن من اوله الى اخره ودلته کې با غایا په مغیا کې داخلي ځکه چې کله زه وایم چې ما قرآن د اول نه تر اخره پورې یاد کو او دا اخر با په مخ کې قرآن کې شامل کې شامل بني دا قرینه دې دي ومنه قوله تعالی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الله خپل پیغمبر بوته د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته نو څه مطلب دی چې مسجد اقصا ته داخل کړي یا نه داخل کړي داخل کړي کہ صرف داخلول صرف دایفا کې بوتل وي بیا الا بینوي وقول الى المرافق والكعبين دا خبر اوس وره دی وی چې قران دا فرمایي چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين دغلته کې ها څنګه ده فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق ایدیکم الى المرافق او دارنګي فی الى الكعبين لا دلیل فيه على احد الامرين پدې کې هیڅ دلیل نشته نه غایا په مغیا کې داخلي دو او نه دنه داخلي دو هیڅ دلیل پدې کې فاخذا کافت العلماء بالاحتیاط اکثر علماء احتیاط دے کے غسترے اغدا چ فحکموا بدخولها فی الغسل وبنزلو کې دا شامل کړی دي زکا چې احتیاط دغره البته واخذ ظفر و داود بالمتيقن فلم يدخلها مرفقین او کعبین دا امام ظفر او دارنګي داود ظاهری انا داخلي داود ظاهری هغه وی غایا په مغیا کې نه داخل هغه نه وینځي وینځل هغه لازم نه غني ولې هغه وی یقیني خبره ده تيقن معنی بار کې مونږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل مونږ تر دې وضاحت کړي چې دلته کې غایا په مغیا کې داخل دا او که داخل نه صحیح خبره ده او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه تر څنګهلو سره ووینځل او خپو کې ګډه شامل کړي نو موږ وویل ته کې غایا په مغیا کې داخل ده دا موږ جواب چې سلوه من السنه کنه یہ سر مسئلے حل کی چې کله اختلاف پیدا شي امام غزالی رحمه الله فرمایي لا تسالوا العلماء عن الدلیل علماء نے دلیل مت پوچھے توتے دې کار څه دلیل دی او دا 200 دلیل نه وي لكن سلوه عن السنه ته چې خيار دا عالم پر سنت ته پوښتنه بلې جگہ ختمي لكن سلوه عن السنه په علم کې وتا خو دې خوږی لوي را لوي بده چې دا پلانې دلیل دا پلانې دلیل پلانې دلیل موږ ته مولا عبد السلام صاحب الله وبخیه خبره اب ویل چې کله تاسو کې دلیل سره نه وتا تاسو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي خو نن ته ویل د خو نرسته خبره ما منه بس لا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي بس ټیک ده
کوي چې نه دی کړي خو دا خو نه رسو خبره موږ نه مونږ دغه چې کدا خوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکړې وې اصول الله غري اصل کې حاکم چې کوم دی فیصله کون سیز هغه سنت تاریخ کې لګلې طبری چې کله سیدنا علی خوارج سره بحث کول دا غیر پر تعین د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس فرمایل زبزم او غی سره با په قران باندې خبر سیدنا علی ورته فرمایل قران مجید چې کوم دی ذو شجون قران مجید کې ډېر کم خلق پويږي چې د دې نه فلانه استدلال صحیح دی که غلط دی شاخونه ډېر نو ته چې د هغې سره جنگ کې مناظره کې نو هغې سره مناظره وکړه بسنت اصل کې سنت دا وي چې هغه د قرآن مجید د وضاحت دپاره پوره حجت صحیح حجت نو دې وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم دي کله معلوم شي بس خبره ختمه شوه اجتهادي امر نه ځان میغمه کې او خپل قیاسات چې دغه هم پرې اوس موږ د پاره دلیل هغه دغه خبره ده کوم چې موږ وکړه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين مرفقين ثم مسح رأسه بيديه بيسر مسحه بيديه په خپل دواړو لاسو فاقبل بهما وادبره اقبل بهما اقبل مطلب چې د مخې نه شاده بوتل وادبر او د شانه مخې ته راوست بدأ بمقدم رأسه دا چل خي اځه چې د شاغره مسه شروع کیږي هو بږي یو نه خبره ولې ما ساسه ته وای لون سر لاس په یو ځای راخل مسه هو شي ولیکن آیا د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وشي نو تا ته خي چې نه بدأ بمقدم رأسه د سر د ابتدا نه شروع کړه حتا ذهب بها الى قفاه تر دې چې خپل قفا ته ورسېد ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ابي واپس راوستل هغه زیتا د کوم نه شروع کړو شروع کوم نه کړو ناسین د ناسیس د کولو کې بل فائدې یو سره اصلاحي کنجي کنه دا وس چل گئی سر بوینځي سر نه وینځي کنه لکه تندې داغه دې پور دیګا نو تاسو په خیال وکم دی کې مسه گئی تندې دې پری دی تندې نه بار دی دی یعنی وخت دې په نه کنه زه هغه سر دی کنه دا عرف مطابق چې کوم دی نو عرف مطابق تندې چې کوم دی یو سپق تو دې سپق نه برکه دې سپق کی دي نو کاری کیږي ٹھیک ہے دا ثم غسل رجليه هغه نوسته بیا خپل خپل دا ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران مجید مطابق ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران مجید مطابق ده په دې وجہ د قرآنی ترتیب مطابق کار کول پکار پدې کې یو څو خبره هغه مزید پکار چې تاسو مخې ته راشي پدې صحیح بخاری کې حدیث نمبر 186 ہو رہا 186 تنز دے تے پسے نزدے ہو باب غسل الرجلين الى الكعبين حدثنا موسى قال وهيب عن عمر عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء ہمارا روایت ہے الفاظ کے لک ترمیم دے اگر چ طور ویلے طور سے تو وہی لوخی تو وہی اور بالخصوص اگر لوخے چغل ٹکر ہوئی اگے تو طور فتوضا لهم وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاكفا على يديه من الطور اكفا يكفو راول راویلو لهم داغي پمخ کی فاكفا على يديه راویلو پخپل لاسونو باندې
من الطور تطورنا فغسل يديه ثلاثا لاسونه درې ځله وینځل ثم ادخل يده في الطور لا سيتا سما وخت ویلو درې ځله وینځل دا اعلی ده نو کدا دې په لوخ کې ور داخلي نو پاک به ور داخلي او کنه لوخ کې دغه شانته ور داخل دي نو مشکوک خو دي مشکوک ولې یو سړی که غیر مسلم هم وي هغه د خپل الله صفا ساتلو کوشش کوي په لاس نو څوک پیشاب کوي او نه پای باندې شراب لګوي فطرت انسانی معلوم کوي په دې وجه نجس حقیقي خو نه لیکن سړی کراهت ورزي چې پته لګيږي نه چې سړی لاس وپاږي کې پلیت زمون خلک چې کله پیشاب کوي نه لاسو ویندي اول ویندي څنګه نجاست لاسو کې اوس حکم راغله یو حقیقی نجاست حقیقی نجاست خو بدای چې د پلاسو پیشاب وکړي دا حقیقی نجاست ده که اوس پلاسو پیشاب لګیدلی او دا له پلوخ کې ور داخل کی نو وو پلی دي شي خداولی یو سره ته پیشاب وکړي موږ ورته الاسو وینځه څه چلې وره ته پیشاب پلاسو کوي نه دا حکمی نجاست او دا فطری مسله ده چې غیر مسلم هم کله دغه کې نه غیستانه سیوا پاږي دا جرسمونه لري کنه اېدا پر هغه پرېګانې ساتي او بشمیره صابون استعمالي دلته کې داسې چې کوم کېږي دا چون کې اعلی ده په دې وجه باندې دا صاف کول ثم اخرجوا في الطور فمزمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات دا تصریح اعلی په دې روایت کې کوم چې دا تمال ته ویلو چې دا درې واره وکړل خو ثلاث غرفات درې چونګو دا شپږ چونګ نه دا تمام تفصیلو کو وخت دی چې دا هر یو د پاره درې چونګ شي نو دې دوه د پاره وسم شي شپږ په حالت ته تماوي چې دې ټول کارونه د یو چونګ نه کوي نو ذکر دلته کې تصریح رااله چې واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجله الى الكعبين په دوه روایتونو کې څه فرق دی یو چیز دی لږ فرق دی بګي تمزمزا واستنثر کې وضاحت دی چې تمزمزا واستنثر د دواړه کړو دی یو چونګ یعنی یو مزمزا یو استنشاق دی یو چونګ نو کړل یو مزمزا یو استنشاق دی بل چونګ نو کو یو مزمزا یو استنشاق دی بل چونګ نو ته درې والا سو ټول سو شو درې کدا ځان له زالو نه بیا و چونګو سو پکارو شپږ نو مونږه جواز نه پوښی چې جایز دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی عمل کم چې دا همیشه ده ناغه د هر ځل لپاره ځان له ځان تازه وباغست بل حدیث ته روان دي شه دا خبره دا حدیث تاو وی کوم څه دا حدیث نمبر 186 تاو وی دا حدیث او دا قبل حدیث یو ده تو حدیث 191 دل شه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما وما حدیث ته کم حدیث چې اوسوي وما حدیث ته لګ د الفاظ تبديل سره انه افرغ من الاناء الته کې تور وي دلته وي اناء اولته کې اکفا باندې څنګه کول دا لوخه ده دا هموار پروت دی او دا ما دا څه کنه دا اکفا کف تا چې تا راوالو دا کف ده کف ته چې مایل کنه اکفا دلته سوي افرغ الته کې تور ویل ته وي انا على يديه فغسلهما ثم غسل او مزمز واستنشق من كفة واحدة ثم غسل او مزمز واستنشق بیا غسل او بینځو یا مزمزا او استنشاق وکړل من كفة واحدة من كفة واحدة څه مطلب د یو چونه څه مطلب یو مزمزا یو استنشاق دی یو چونه کو نو بل مزمزا بل استنشاق دی بل چونه کو نو بل مزمزا بل استنشاق یو کو د بل چونه اوس به ته پوهیږي
چې دا یو قسم حدیث په کوم کوم الفاظ کې ذکر کړل راځي. منکرین حدیث په دې نه پوهیږي، نه غوړي دا حدیث دی بل معارض دی، دا غلط دی. دا استاد نه خلک وایي، نو استاد تا پوهیږي چې اصل کې معاملہ دکلا کوم چې تا مخ کې وایي خدا روات پای کې کوي زیاتې کوي او دا غي نه خلق بیا دا استدلال کوي چې دا روایتونه نادرست. یو دا تفصیلی خبره. بل خبره دا غي تعلق دې زمونږه ثم غسل يديه مرتين سره. ثم غسل يديه مرتين. دا حدیث کې کوم ده چلاسونه ویزل دود وکړه دي. صحیح مسلم کے دا روایت موجود ہے حدیث نمبر 236 الته لګول ولا چل دسوي او داغه انداز سره حدیث مونږه وحی غنو کنه نو ایمان دی چې حدیث وحی ده په صحیح حدیث مېس کې تعارض نه دا خلکو یا نه پیژنګلوي یا حدیث کمزوري ځکه تعارض بظاهر ښکاری د قران او د حدیث مېس کې هم تعارض نه ولې ته دې منبع یو ده کم دنیا چې قرآن راځي نو حدیث ملته نه راځي. دا کم حدیث چې د قرآن خلافي دا خو یا چا جوړ کړي یا په انساني عقل نه راځي روزي یا موضوعي یا په سړی پوهیږي نه. په زموږ خلک ځان له ذهن جوړ کړي چې دا دي دا زه په نه پوهېږم دا غلط، دا خبره غلط دي. په دې ځونه انسان نه پوهي خو دا چا چې فن دی په پوهیږي. دې کې لیکي دی چې حدیث نمبر 236 صفحہ 118 اور کتاب 2 اور باب نمبر کتاب الطہارت باب 7 انہو سمع عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی ہوا صحابی دے ثم الانصاری یذکرو انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضعا. اللہ صحابی عمل خوگن اس دے سے وہی دے وہی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو او د سیو فمزمز ثم استنصر دی ور ثم وای یو سره لاسو ویني پوزه کې اولو بواجی خپل کې رستو بواجی او د سموشي کې ونه شي او بس لیکن د سنت خلاف صفائی خبره شي او ځان له مدل موږ به کېږي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته ډیره پار راغلی چې ليطاع باذن الله. رسول ډیره پار راځي چې هغه ته دې کې موږ ته ترتیب خي چې فمزمزا ثم استنصر اولې مزمزا ہوگا بیا استنصار ہو ثم غسل وجهه ثلاثا او بیا مخ درې ځله وینځو ويده اليمنى ثلاثا تګالته په یدین وی کنه په یدین کې دا ممکن دی چې سړی دوه لاسونه به یو ځای کړي داس وینځلې دې کې تا ترکیب وخو چې نا ويده اليمنى ثلاثا اولې خلاص دې ځله وینځو والاخرى ثلاثا اغه نه رستو بل لاس درې دلو ومسحا برأسه بماء غیر فضل يده. لیکن مزید وضاحت کی د سر مسح وکړه. دا حناف مسلک داري چې کستا په لاس پورې بلل و لندواله و دو مرفقین پورې تا لاس کوینځل او بلل و نه پاره مسح کول شي. فجر سر د مسح لپاره تازه باغستري پل عمل تو گوری خلق سر مسبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتازو ہو دا حدیث دا غیر دلیل دا کم جزو عمل والاخرى ثلاثا ومسحا برأسه او دا خپل سر مسح وکړه بمائن پدا سے اوبو چې غیر فضل یده چې هغه داغه د لاس د اوبو نه فالتو نه بچ نه چې فرض شو کړه پکار دای چې داګه د پاره جدا وبوا وغسل رجليه او خپل خپې وینځلې په خپل سره یو قید لګی حتا انقاهما تر دې چې خې پاکه کړې تر دې چې خې پاکه کړې دی واده د خپل وینځل نه دي مخ عمومي طور پاکه رسولي بعد خلک چې داغي مخ په کوسر دي نور دا اکثر خلکو مخ پاکی لازم خلک پاک ساتي ځکه چې تستونه کې پټي خو زمونږه د وجود کې رټول نه مظلوم هي سره اخپيري ځکه دا زمونږه قدم وړي کنه وزن څوک برداشت کوي
पे बर्दाश्त خور کم دا لتاریخ او شلیگی مکسر پوندخ و بیام زمون خلق د خپل خو خیال مثلا دی حدیث کې دا کسیز دی چې خپې خپ اگې کړي حتی انقاهم بل خبرات آگے تعلق راضی ال المرافق سے چلا سے گزر ال المرافق تدیدہ پارا د صحیح مسلم حدیث 246 لگ مزید وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندام سره څه طریقه تاسو مایل چې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم دی هغه د دې وضاحت کوي موږ نمبر انگریزی والے موضوع کی حدیث نمبر 246 کتاب الطہارت باب و استحباب اطالت الغرۃ باب 12 حدیث 34 وہی صحابی چ رأیت ابا ہریرہ تابعی ہوئی یتوضأ ما سیدنا ابو ہریرہ 14 سے کو فغسل وجهه والمخيوين فأسبغ الوضوء بالخيوين پورے ثم غسل يده اليمنى بخيل اسوينزو حتى أشرع في العضد حتى أشرع في العضد تردے پورے چاغ شورو پس شي ہوگا فعضد کیوں ہوگا عضد مانے مرفقین داخل گل پس شي کے دے پغسل کے اور داخل کر مرفقین اور داخل کر فغسل تاغی وہ ذاتی جدا رائے مشتہ ہے لیکن چونکہ دلتا کہ دے نسبت اگر رسول اللہ علیہ وسلم تک گئی پدی وجہ دا دلیل دے دے چی مرفقین چی کلی دا پا وزولو کی شامل یہ بل خبرہ اقبلا و ادبرا چی مرازی پر روایت کی بدا بمقدم رأسی شورہ اوکللا دخپل سر و مقدم تو دے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 199 مو گورا خبر بانے پوش صحابی دا عمل سنگو کم دنو باب الوضوء من الطور حدثنا خالد التکی وی چے راوی وی چے قال عبداللہ ابن زید اخبرنی کیف رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سنگ کو فدعا بطور من مائن تو کوئی اولو خیرو فکفا علی یدیه لاسونو باندې راوالو فغسلهما 3 مرار هغه درې ځله وینځل بیا داخل کې خپل لاس فتورې پلوخي کې فمزمزا واستنثر 3 مرات من غرفه واحده نو درې څه چلے وګو مزمزا استنثار یو ک درې ځله فمن غرفه واحده یو غرفه نه دا هر یو ځل لپاره یو غرف ولته تا دلیل ویلو چې غرفه ټوله سو وي درې نو لہذا د یوې لپاره یو ځل ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات درې ځله مخ وینځو خو هر یو ځله په ځان له چونګو وینځو ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين دا تشریح شو دی چې دا یو داسې ځل وینځلی چې نورن داغونه درې ځله وینځي ایو پکې دوه ځله وینځي یو پکې دوه ځله وینځي نو درې ځله وینځي ثم اخذ بيده مان فمسح رأسه فادبر به واقبل ثم غسل رجليه تدې خدا صحابي عمل لګا نا ورپسې اوس حدیث مرفوع کی فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ دارنګه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او 14 سے کو ټول مړې کو کان هر ځای کې په استمرار دلالت نه نس نه په دې باب کې چې کان يفعل کذا غندا کار غټول مو یو سیدہ عائشہ فرمائی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تروکل نو 2 رکعات به پناسته کو کانا يرکعو جلوسن بعد الوتر. زمون خلک پاګه ټول عمر عمل گئی او دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا همیشه سنت، دا همیشه سنت نه دي، دا هغه د یو ځل عمل، دا هغه د یو ځل عمل دی، دا کانا نس نه په دې باندې. کشکول کې تاسو څه ځای کشکول هغه بیا وګوره کانا لاندې وګوره ته ما ډېر نصوص جمع کړی چې کانا دلالت پدې نه گئی چې دارې استمرار وي پدې. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل یو ځل کړی هغه د پارم د کانا لفظ استعمالي. دا کوم خلک چې زمونږ کوي عام طور تبلیغي حضرات کوي، باندې پنځپیران هم کې شاو توحید والا چې کلم وتر وشي نه 2 رکعات پناسته کوي. دینه او تاسو چې پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت لازم ده، خصوصیات نه راسو کنه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیات وی کنه وی زو تو که پناسته منځ کو زمون اجر کمی کې زیاتېږي. په اوسه یې 2 رکعات موږ کې اجر د پاره کوي کنه ګټ د پاره. که رسول الله پناسته باندې سنت کی داغه اجر نه کوي او که زسته پناسته باندې کو نو پدې کې اجر کمیږي. دلته مونږ د خپل طبيعت مطابق اطاعت کو. زمان مزاج دا وایي چې دلته کې اسانتیا ده، رسول الله هم پناسته کوي دیم پناسته دې سنت په بنیاد نه کوي. ګوره زموږ تجربه دا ده سنت اطاعت نه ده، دا د خپل نفسانی خواهش اطاعت ته چې چونکه پیغمبر اسانتیا پیدا کړی دا لہذا زه اسانتیا کوم ورغه موږ پوره کیږي او تاسو موږ پوره نه کیږي. تاسو کدا تحقیق ګوره د ماته اخیری کوم خبر وکړه دا مفتی رفیع احمد لودیانی لیکلی، دا غم لیکلی او زموږ خلک ګوري نه کتاب پدې کې د رسول الله اطاعت نشته. ولې دا هغه خصوصیت ده چې هغه پناسته نو حاصل کی او که پولاړي گئی خداغه ثواب پوره ده. او زمونږ او تاسو مسله چې کومګه موږ پناستیو کو نو موږ اجر بکم شي. بدلته د یو بل غلطه نشان دیم ضروری ده، هغه دا چې بعض زنانا بغیر د عذر نه فرض منظم پناسته کوي، ټول فرض منظم پناسته. ما ته معلومه دي تاسو نه په موږ کې قیام فرض ده، فرض منځونه کې قیام فرض ده چې روغه رمټه زنانه یو هغه قیام نه کوي نو موږ وکړي. دا لکه خپل کورونو کې خبر واخلې، خپل کورونو کې تاسو کې تاسو د موږ ولاړې کوي او که پناسته کوي ناسته کوي ولې کوي نه هغه پوره ده. استغفر